سړي د باغ نه هندوانې راوشو کولې نو پخړې بار کړې نو روانو چې دا به بادشاه له اوسم نو که بادشاه خوشاله شي کېدای شي انعام راکړي او که انعام یې راکړي زما به نیستي وشلېږي مالدار بشم نو دی را روان او بادشاه چېرته ښکار ته راوتی او منډې ترډې ښکار پسې والی وې ډېر تږی او اوبه نه وې په صحرا کې ژبه یې راوته د یو ونې لاندې ولاړو هسې هم نیوله ونې لاندې ولاړو نو چې د هندوانو والی وکتل نو زه دنه به یو هندوانه خرید کړم نو تنده مې ختمه شي نو ورته دا هندوانه راباندې یو خرڅه کړه ویې زه خرڅوم نه ویې نو دغسې یې راکوې ولې دغسې درکړم نو ویې ته به دې سره څه کوې ویې دا بادشاه له وړم ویې بادشاه څه کوي په هندوانو ویې څه کوي که څه نه کوي خو که خوشحاله شه دې تحفه باندې څه پیسې یې راکړې نو غریبي به مې ختمه شي نو هغه ورته ویې که در یې نه کړې نو د دې نو د پاغه داسې او داسې او څوک یې ولا معاف نه کړل ټول کور یې ولا وستایه صحیح اوس بادشاه په اس تور شه نو اس خو خود تیز غلی دی غریب خو هر سر روانو نو چې څنګه لاړو نو خو غسل مسل به کړی اوبه به اسکلي نو بیا دربان ته وی یو کاکا را روان دی خره باندې ورسره هندوانې دي چې څنګه راشي دننه دربار ته را ورسره د خره نو دی چې ورسره نو دربان ته حکم بلاو نو ورته تر راځه سړي بادشاه د انتظار کوي به بادشاه او یو بادشاه سلامت حکم کړی دی راوله وی کې دیشي انټيليجنس وال ورته ویلي چې دغه هندوانو وار را روان دي نو دی چې دن لړ او وې کتل نو په تخت باندې ماغه سړی ناست ور توت لاندې شو چې دوی ورته ارسه ویلو اوس د سره خو hebat هم پیدا شي چې خدای دې به اوس ما سره سګي پانسي کوي به مې ځکه مور مې ولا یاد کړی دا خزه مې ولا یاد کړی دا خور مې ولا یاد کړی دا لور مې ولا یاد کړی دا چې څه به کوي را سره هغه ورته څه دی لکه په بادشاه سلامت هندوانې به راوړي وسله نو خبره خو بدلول نه شو ځکه کړی ونه وی چې که خوشاله شي او انعام دراکم زموږ به غریبي ختم شي او که در مې نه کړ نو بیا خو توت لاندې خبره